امان خان ته او دلته کې د تنګي د ټولو ګوندونو مشران چې په هغې کې مذهبي ګوندونو مشران چې یو د هغوی یو مشر دی حاجي حنیف الله حسرت صاحب، دوست محمد حاجي صاحب او زما اسد صاحب، زما ناظمین چې کوم دي حق نواز صاحب، طاهر علم او زما یو ډیر خوږ او ښه ملګري چې زمونږ په هر دغه کې چې کوم دی نو مرسته کړې ده، فهیم خان او نور د دې علاقې د ټولو ګوندونو مشران دلته موجود دي. زه به مخکې چې کوم دی دا خبره ما د تنګي په پلور باندې راوچته کړې ده که هغه د هر ګوند سره د هغه تعلق دی، دلته څومره ستونزې دي د تحصیل تنګي چې څه مسلې دي دا به چې کوم دی حل کېږي، خو هله به حل کېږي چې موږ کله موږ چې کوم دی د پارټۍ یوه رخته کېږو او د دې علاقې چې کومې ستونزې دي که هغه د بجلۍ په مد کې دي، که د ګیس په مد کې دي، که د اسپتال په مد کې دي، که د پولیس په مد کې دي، که د ټیمې په مد کې دي او که د هر یو شي په مد کې دي، موږ ورته چې تر څو پورې په یو جلب شوي نه یو، تر څو پورې چې ورته موږ په یو باندې یو لاس یو بل له ورکړي نه نو موږ د دې ستونزو نه چې کوم دی نو نشو خلاصېدی او هله د خلاصېدو موقع به هله موږ ته میلاویږي او هله به موږ چې کوم دی کامیابي ترسره کوو تر څو پورې چې کوم دی موږ دا خلک یو جلب ته کړي ني. د ټولو ګوندونو مشرانو ته وایم چې تاسو طاقتمن خلک یې، تاسو کې طاقت شته، که هغه د میډیا کسان دي تاسو کې طاقت شته، که هغه د ناظمین دي تاسو کې طاقت شته، که هغه مخورس خلک دي، که هر قسم خلک دي، خو چې د دې علاقې سره تړون دی او د پښتونخوالۍ نوم په ځان باندې چې کوم دی هغې ایږدلي وي دا خلک په چې کوم دی نو دا چې کوم نن ککړ دي په دې که هغه د ترهګرۍ په شکل کې نن چې کوم دی دا ټول پښتون قام ګیر دی او که هغه د بېروزګارۍ دی او که هغه چې کوم دی نو د هر یو شي دی، خو دا خلک په انشاءالله موږ راپاسو دې خلکو ته به کور په کور کوڅه په کوڅه چې کوم دی نو وروو چې موږ راځئ چې یو شو چې د دې علاقو نه دا کومې ستونزو کې چې ککړ دي چې دا خلک موږ لر کړو. ملګرو زه یو مثال ورکوم، که تاسو چرې که هغه د بجلۍ دفتر دی او که هغه تاڼه ده او که هغه اسپتال دی او که هغه هر یو کس دی او ځان له یو کس ورشي نو والله که د سپي سړي تپوس یې کوي، خو چې کله هلته کې 50 او 100 کسان لاړ شي نو ټول دغه ځای چې څومره مشران دي دا به ورته چې کوم دی نو لاس په نامه ولاړي. د دې مثال دا دی چې موږ راپاڅېدل پکار دي، موږ د اواز پورته کول پکار دي. زمونږ نن معاشرت خراب دی، زمونږ ګاونډ خراب دی، زمونږ معاشرې خرابې دي، زمونږ چې کوم دی نو چارپېچلې خرابې دي، دا د څه په وجه باندې خرابې دي؟ دا د دې وجې خرابې دي چې موږ نن یو بل چې کوم دی بغیر د دشمنۍ په نظر بل یو بل ته نه ګورو. که کله موږ د خپل ګاونډ د ترقۍ سوکالۍ سوچ نه کړی نو دا خلک په تر هغې پورې چې کوم دی نو په دې ستونزو کې کړي. ملګرو راځئ چې یو شو، که هغه موږ چا باندې دا ټکم نه کوو چې یو پلانې پارټۍ او یا ډینګرۍ پارټۍ دغه دار سړي یو خپل ویژن دی، دار سړي یو خپل فکر دی، دار سړي یو سوچ دی، هغې باندې دې ځي، خو د علاقې باندې فوکس نه ورکوي ځکه چې د علاقې باندې تا پارټۍ له فوکس ورکړو د دغه علاقې ترقي سوکالي چې کوم دی نو دا تا بل خوا یوړه نو دغلته چې کوم دی نو بیا زمونږ چې کوم دی نو زمونږ به دغه تنګیوالو ته وایم چې تنګیوه تا کې طاقت او دغه چې کوم دی د ایم پي ای او د ایم این ای شته، دلته چې کوم دی لیډرشپ هم شته، دلته مشران هم شته، تکړه تکړه کسان شته، خو هغوی هم لرېږي. یاسې نه چې لکه ما ته صرف چې کوم دی نو په هوا خبرې وکړي او عین موقع باندې بیا ما پرېږدي. نو تنګیوالو د پوسټ په وجه باندې تاسو چې کوم دی وکړئ پوسټونه وکړئ چې موږ به یو جلب ته ځو، یو ځای ته به راټولېږو او د دې تنګي نه به موږ چې کوم دی که هغه د حنیف الله حسرت صاحب په شکل کې، که د سلیمان خان په شکل کې او که د دوست محمد حاجي صاحب په شکل کې او که دلته چې کوم دی د نورو په شکل کې، خو چې د تنګي خاورې سره یې تړون دی نو پکار دا ده چې د دې علاقې نه موږ دغې غټې او وړوکې اسمبلۍ ته د دې خاورې نه یو کس ولګو ځکه چې دا خاوره کم سے کم 20 کاله چې کوم دی د ترقۍ سوکالۍ نه محرومه پاتې ده. نن چې زما اسپتال روان دی، نن چې زما وابده کې څوک نه مني، نن چې زما دلته چې کوم دی د سوی ګیس دغه نشته، دا ټولې ستونزې چې کوم دي د دې تړون دا یو د ایم این ای او د ایم پي ای او د دې علاقې د یو مشر سره چې کوم دی نو دغه تړلي شوي وي.
تر څو پورې چې دغه مشري موږ د دې علاقې نه نه پیدا کړې نو قسم په خدای که د دې علاقې نه یوه ستونزه هم تاسو لر کړئ هله به چې کوم دی د دې علاقې نه ستونزې لر کېږي هله به د علاقه په ترقۍ سوکالۍ روانېږي چې تر څو پورې موږ یې سملو ته دوه یو کس چې کوم دی نو د دې نه نه لېږلې شته دلته کسان هغه او موږ دا هم نه وو چې د کومې پاتې نه وي خو چې تکړه کس او په دې علاقه هغه مین وي په دې علاقه خفه کېږي د دې علاقې په ترقۍ سوکالۍ باندې هغه چې کوم دی نو هر وخت ولاړي نو دغه کس به چې کوم دی موږ هېڅ چېرې انشاءالله یوازې نه پرېږدو او موږ به ورسره چې کوم دی نو په شریکه ځو ډېره مننه ډېره زیاته شکریه